زما یو شاګرد دی اوس هم ډاګی کې امام دی دا مموند دی وی زمونږ مموندو کې دقه شان د ماشومانو مدرسه وه په کې یو کابلي هلک او قرآن یاده و 14 که 13 سپاري یادې کړي وي د استاد نه سبق واغستو هغه کېنه سبق یې وي په سبق کې په قرآن را پرېوته مړ شو کال پسې مور او پلار رالو په دې ملک کې ګرځېدلي وو بیا اخر دا چې ممندو ته لاړو وی دلته هم د قرآن یو مدرسه شته چې لاړو هغه ټیم یې د دې ماشومانو استاد چې د جنازې له کمپلتلم نو ا ماشومان ناسو سبق وي دا ابای بابا لاړو یو تکړه ماشومان را پاسې دی بابا خیر راځي څه کوي ودا شان موږ یو بچیو افغانستان ما قرآن را لګلو نور کله هغه په کال کې یو پیرنی مراغي دا اوس د کال د پاسه وخو شو کور ته نه راغلی موږ سره غم دی چې مړ دی که ژوندی دی هغې ماشومان او دوی چې بابا دلته یو طالب مړ شوی دی یو کال کېږي خو نور خو موږ ته پته نشته دی او مولوي صاحب به اوس راشي خبره وسلو دې کې چې لږ ساعت تېر شو مولوي صاحب راغی هغه ماشومان او دوی چې دلته کې یو ابای بابا راغلي دي او هغې دا شان یو خپل بچی ګوري دې کې مولوي صاحب راغی مولوي صاحب کمره کې کېناستو دا ابای بابا یې ورله بوتلو راشه درشه وشو مولوي صاحب یې چای اوبه وکړلو بیا ورته بابا څنګه راغلي یې یاره مولانا د مونږ یو بچی دی مونږ قرآن له رالېږلی نور کله به کال کې یو پیره دوه راغی دا پیره د کال د پاسه وخو شو رانغی د هغه معلومات کړو نو مونږ پاکستاني شناختي کارډ وایو او هغې ورته تذکره وي دې شناختي کارډ ته کابلیان تذکره وي نو مولوي صاحب د هغه پیزار جامع تذکره ټول سنبال کړو مولوي صاحب پاسېده پانډه کوټ یې راواغستې بابا ته دا په خپل لاس وګوره اج بابا سپړدلو نه په ژړا شو وی دا زما د بچي جامې دي دا وله ما جوړې کړې وي دا پیزار وله ما اخیستی و او تذکره وي دی نوم دی زما دا نوم دی بس باباجي تقریبا څه د پاسه کال وشو دی وفات شوی دی مونږ ښخ کړی دی د دې کابلیانو یا د دې بعد مامندانو غلط رواج وي وی مونږ دا مړ سپاورو چې کله مړ شي هغه مثال چې کوم دی هغه د مموند وي دا د کې ښخ کړي وی دې مونږ وسپارلو بیا به یې وباسو وطن ته به یې وړو دا یو غلطه طریقه ده ځان یې جوړه کړې ده اسلام کې دا سپارل نشته دی ابای بابا وی چې مونږ به دا خپل بچی راوباسو مونږ به دی افغانستان ته وړو مولوي صاحب ورته وایي بابا دا ته څه وایې دا خو یو کال وشو چې خو خپله جنازه مړه کړې ده او ښخ کړی یم دی دعا ورته کوه نور ته څه غواړې وی نه نه دا به مونږ وړو جګړه جوړه شوه چې مولوي صاحب د کلي مشران راغوښتو چې تاسو راشئ دا شان یو ویمه جوړه شوه مشران د علاقې رالو بابا ته وایي چې بابا ته بچي سره څه کوې اوس هغه وفات شوی دی خو خپلې جنازه پرې مخلوق کړې ده او ښه ورته ده سر زما او سر ستاسو زه به خپل بچي وړم یاره جګړه جوړه شوه مشران ورته وایي کته نه شي وړی ته دې قبر له لاس وړه که بیا بابا وی زه ښه ده چې نه راکوئ نو دا قبر اوس پړی چې زه خپل بچی ووینم هغې وي او دا به درې وکړو هغه مشران یو راولګېدو واته کسانو ته وي چې د دې قبر دا بهرنی نیمه حصه اوس پړی ټول قبر اوس پړی چې کله د تبی لرې کولو وخت راشي بیا راوخېږي دا بابا به ورکوز شي هغه شانتې وشو چې تبی د لرکولو وخت راغی ورته دا بابا ورکوز شو
او بیا هم ځان سره کوزه کړه. بابا چې کوز شو تبه یې لرې کړله، بابا په قبر کې بېهوشه شو. مولوي صاحب هغه ځای ناست و چې 10 منټه تېر شو، یو طالب ته یې ورشه دا څنګه ملاقات دی او بابا راوباسئ. هغه چې راغی طالب مړ شو، کتو سره طالب مړ شو. هغه مثال شو مولوي صاحب دا څنګه خبر دی. بیا په خپله راپاڅېد او سره طالبان راغلل چې ویې کتل هغه طالب مړو او بابا ابه بېهوشه پراته وي دي خو راوباسئ. بیا مولوي صاحب او طالبان چې وړاندې شو خبر ته، هغه حافظ قرآن چې و د هغه د دې خپو نه یو تکه شنه څانګه د ګلابو راغلې وه او دې سپېږمو ته یو غټ تک سور ګلاب لګېدلی و او دې حافظ قرآن خندل. چې ویې کتل نه د سینې د پاسه قرآن شریف پروت و. دیم خراب شو ورته. نبی علیہ السلام فرمایي چې د حافظ قرآن په سینه باندې قرآن شریف پروت دی. دا طالب چې دی اوس عالم دی، ډاګی کې اوسېږي، امام دی، ده ماته خبره کوله چې مولوي صاحب دغه موقع باندې زه خپله موجود یم. دا واقعا ما خپله لیدلې ده چې قرآن شریف د حافظ قرآن په سینه باندې و او بالکل د حافظ قرآن خندل او یو تک سور ګلاب یې په دې سپږمو باندې پروت. بیا دیا راواغستو، ابه بابا خو لړو دعا ورته وکړله، غم خور شو. بیا بل غم جوړ شو، طالب مړ شو. دا د قرآن شان دی. د الله تعالی قرآن سره ډېر لوی عظمت دی. دا نن چې تاسو دا بر اسمانونه وینئ، لمر سپوږمۍ ستوري وینئ، ځمکه غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتې، دا صرف دې قرآن ته ولاړ دي. دا دومره لوی نظام دې قرآن ته ولاړ دی چې څومره پورې دا قرآن شریف په دې ځمکه شته هر څه موجود دي. اسمان به هم وي، لمر به هم وي، سپوږمۍ ستوري به هم وي، ځمکه غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتې، دا هر څه به وي. یو وخت داسې را روان دی چې دا قرآن به بره لړ شي. چې کله بره ځي بنګار به کوي، څنګه چې تاسو د دې مچو دا ګبیل پرې کوئ، دا مچه یو طرف ته کوي. د دې مچو یو مشر دی یعصوب ورته وایي، یعصوب مخکې شي دی ورپسې شي او بنګار کوي روانې وي. دغه رنګې دا قرآن شریف په بنګار کې او بره وځي. یوازې د کاټلنګ نه باندې دی، تمامي دنیا نه باندې، تمامي دنیا کې ودا بنګار یو ناشنا انقلاب راشي. چې کله قرآن شریف بره لړ یاد لرئ، نه به دا اسماني بره، نه به دا سپوږمۍ ستوري لمر وي، نه به دا غرونه دریابونه، هر څه به الله ختم شي. قرآن شریف دا معمولي کتاب نه دی ګورئ، دا نظام ټول ده ته ولاړ دی چې دی څومره په ځمکه شته نظام وي. چې کله قرآن شریف دومره لوی کتاب دی، دا د خدمت قابل دی که نه دی؟ نو د خپلې پیسې ولګوئ، خپل ځانونه پې ولګوئ، خپل بچي پې ولګوئ، چې دا زمونږ د باقي پاتې کېدو کتاب نه دی. بس